پولیس والا دی اوس لار بنده ده نو په کومه راشي د راتګ لار چې کومه ده هغه نشته دی هلکه په مخ همخشه ځای دی پټو کې دا اوس وګورئ جي ګرانو کتونکو سلامونه دا مخال زه د پاکستان تحریک انصاف په لړکانه کې موجود یم چرته چې هغوی دا بکسه مکمل ګټلې ده نه باران شته نه سیلاب شته خو د هغې باوجود چې کوم دی دا کوثر آباد دی کوثر آباد د چارسدي د چوک نه په لږه فاصله کې دی کورونه په اوبو کې ډوب دي او دا خلک چې کوم دی نو چغې سورې وخي خو څوک یې تپوس پوښتنه نه کوي دغه کور ته وګورئ جي هغه ځای کې کور ته وګورئ دې کور ته د اوبه داري دا ور جمع کېږي اوبه زیاتېږي دلته کې چې کوم دی نو دې اړخ ته هم زه ته وکړم چې دې خلکو په دې غریبۍ کې دا مزدورکار طبقه ده دا وګوره په حجره او جومات کې دې په پی ټي آی خبره نشي کولی او کنځلې خو دوی سره داسې دي که نه والله چې دغه دغه دی هغه د کنځلو برګېډ دی خو دلته خل دا دی دلته کې زیاتره خلک ګرانو کتونکو د دیر سوات او د نور ځایونو میشته دي خو د دې ځای شانتي کارډونه جوړ کړي دي او دلته کې چې کوم دی نو مستقل پته ده نو خبرې اترې به د دوی سره کوو خو زه ډېرې خبرې وکړم نو تاسو پې عمل نه کوئ یاره به کې ستا خپل چې کوم دی نو څه کار دی خو د دوی په وینا باندې دې ځای ته راغلی یم او مسله غټه مسله ده ډېره غټه مسله په دې ده چې ماشوم ډوبېدی شي کورونه راپرېوتي شي دلته کې د ډینګي خطره ده دا علاقه ډکه ده دلته دې خلکو له پري میډیکل کیمپ لکه زه به تاسو ته دا ماشوم وښیم دا ماشوم چې دې اړخ ته روغتې دا په دې اوبو کې روغتې دا ګنده اوبه دي د نالو اوبه دکې دا ټول د بیمارونو ډک شو دوی سره خبرې اترې کوو چې دوی څه وایي نوم راته والو څه به وایې د دې اوبو باره کې زما محمد عارف نوم دی زه د کوثر آباد د MC1 علاقه ده د شکور خان علاقه ده دا اوبه راغلي چې دوی خو بله زنانه ګرځي پرې کورونو باندې وایي اوبه بند دی اوبه دغه کوئ پاکې اوبو باندې سرونه یږدئ یا مږدئ هغه لا پرېږده په کورونو باندې کوي خو دې غم کول پکار دي په دې باندې دا پاکې اوبه دي په دې باندې ډینګې کښېني صحیح شوله بل د دې لارې غټه مسله ده زمونږ لار ضرور اوبه زنانه پې ځیري اوس په هغه سایډ باندې څه جانجانې تاویږي څه په دغه سایډ باندې تاویږي صحیح شوله دې له د شکور خان علاقه ده دا دغه کول پکار دي اوټ هم چاله ورکړي اوټ هم شکور خان له ورکړ دریم تیندک مو دریم تیندک مو او دا ټرانسفارمر دی دغه دا هم په خپلو پیسو لګولی ورلو بشي اجرې ته پسې ورلو راته اجره کولاو نه کړه وایي نشته دی نه خیران کار د نشنلیانو نه غواړه یا شیرپو خانې کوي اوټ دوی له ورکوي لکه دا کوم لاجک دی نو راشي وایي اوټ بس هغه د دې علاقې کوم مشران دي داسې نور کسان دي هغوی اوس ولاړو بس موږ په هغوی پسې لاړو موږ ویزه صحیح ده ور به کوله اوټ هم ولا ورکړو هغه اوټ په تن درې خو چې اوس خو دا شته کار خو راته وکړي که نه ګیس یې راوستی ګیس راغلی تقریبا انوم ناظم رانه نه شو بلدیاتي الیکشن کې چې ولاړو هغه ودرېدو ظفر خان را ودرېدو هغه چې پیل شروع هغه ګي صاحب ته هم لاړه هغه هر څه په تندر وشو هغه سمې لارې راته ورانې دا لار دغه سمته پرې راغلی دا لار تیار روانه چې بل څه کیس زنانه سخت کیس پې لاړې په دې باندې تیز یاد وشي نو قیصه ورانه هر څه ګډوډ دي ګیس نشته بجلی نشته ټرانسفارمر په چانده کوي د اوبو دارې سیلاب هسې نه باران شته نه سیلاب شته دلته کې تاسو سره او دا لختیره دا مخکې بند دی وایي وختي لاړو کمیټۍ دوه کسان راولېږل هغوی موږ نشو کولی وایي په دې کې خو زموږ د دې ښخېږو دا کوثر آباد د تحریک انصاف لړکانه ده خاص د تحریک انصاف لړکانه ده بل چا نه ده د اوټ په ثبوت ورته وایم په دغې ورته ښیم چې ما لوټ ورکړی دی اوس پې ستومانه کوي اوس پې بیخي خود پې ستومانه چې زما کار نه کېږي ما ته تکلیف دی موږ دا پښتانه بیا وي خان راته دلو وي نو بیا دوکه نه شي نو بس دوکه شوي اوس دې خدای مخکې خیر کړي چې اوس پسې کېږي اوس د دې خطره څه ده څونه کورونو ته خطره یار دا ډېرو ته کم از کم 15 کورو ته خطره د هغه سایډ نه داسې مخکې پرېږده مغه دوی وایي چې مقبرې ته اوبه روانې دي مقبره اوبه مړي دغه شو خیال دی نو د دې په اخر کېږي څه خپل نوم والا څه به وایې حاجي زما نوم علي اکبر دی د دې محلې اوسېدونکی یم تقریبا وایي چې د ډېر وخت نه د 15 کالو نه په دې ځای کې موږ دا کورونه جوړ کړي دي دې ځای کې او د مخکې نه دې ځای کې چې دا کم سړک موږ ته شوی دی دا سړک دغه لږ ځای پورې دغه ځای کې دا د نېشنل پارټۍ په دور کې شوی دی او د دغه وخت نه راهیسې دا تقریبا وایي چې 15 ګزه سړک چې دا صرف د پی ټي آی دور کې شوی دی دې ځای کې چې دا کم ټرانسفارمر دلته موږ ته اوس بجلی راکوي دا اپنی مدد آپ دا خپل ټرانسفارمر په پیسو اخیستی دی او دا موږ ته د هغه نه دا بجلی ده بغیر داسې کار دی دا کمې اوبه چې دا ایریګیشن والا اوبه دي د دې نه مخه هلته بنده ده
په دې کې وایي مخکې کیسونه هلته چلېدلي دي په دغه کې په عدالت کې کیسونه چلېدلي لحاظه د دې مخه بنده ده د دې بار بار موږ تللي یو ACDC سره زموږ ملاقاتونه کړي دي چې یاره د دې اوبو موږ له څه غم وکوي تر نن ورځې پورې زموږ له هېڅ څه غم نه کوي هغه اوبه دغه دي چې کله پې خپلې پټي اوبه کې اوبه په موږ باندې دی خورا دغه کړي مشر تاسو څنګه وي دغه نېشنل پارټۍ کړې درېیم تیندک دی که نه چې درېیم ځل چې تاسو ووټ ورکوئ تاسو دوی کې څه لیدلي یاره جی بس موږ خو پکې داسې څه دغه نه خو موږ د خاص کر د شکور خان چې کومه د دې اعتماد دی او د دغه دی د خلکو سره د کومه مینه دغه نو په دغه مینه باندې موږ ووټ ورکوو موږ ته خو دا پته نوره نه وه که نه چې موږ به ځو بیا به په حجرو کې به تاسې پراته یو هلته به دغه کوو موږ ته دا پته نه وه که نه او بل د ذمواري هم د ده چې دا موږ ته وکړي زموږ نمایندګان سي ورسره میلاوي ورته اوسه پورې څه مثبت تاسو ووټ صرف شکور خان له ورکوئ نور عمران خان پارټي دغه قصه نشته موږ شکور خان چېرته ځي موږ به هغه له ووټ ورکوو او چې کوم ځای کې موږ به هغه سره یو خو لحاظه که زموږ دا حالات وي نو موږ زموږ اعتماد ته خو ټاس ورسوو د نوي کول سره خو موږ خبرې نشو کولی ستاسو چې کوم نوی کار کول چې کوم دی ټول لیوني دي وروره خیال در صرف په اوه هوا پسې روان دي لکه په اوه هوا څه کوې مسلمانه ګوره راشه شیرپو چې کوم کارونه کړلي مل خان چې کوم کارونه کړلي نیشنل پارټۍ نو دغه کارونه دوی یې ماته یو ثبوت وکړي چې دا یونیورسټي یا هسپتال یا بس هسپتال ته ورې صرف ډریپ سیټ پر لیدر کې بس نور څه نشته نور ټول دوی برابر نه راغلي وایي موږ دا وکړو موږ هغه وکړو موږ دا وکړو موږ هغه وکړو او د ډینګي د سپری د کتلې چې ماشي ورته ګډیږي هغه چې دوی ډینګ سپری کې بار خیال لري دنه ورچې بکسونه پیسې پر دی وایي خپل پیژنګلو را سره کو دې مسلې باره کې کم ځای ته ورسېدې او څه به وایې بسم الله الرحمن الرحیم اول خو ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو راغلئ زموږ له ټایم لا کو پرې دومره تنګ سات کې مسله دا راځي چې د اوبو مسله د 20 سال نه روانه ده چونکې مخکې دلته آبادي نه وه اوس آبادي مې شوله دا لښتې دی خو اوتې رسېده هغه هم بند شوی ده مخکې چې کومه مافیا ده دوی بند کړی دی بهرحال د دې غټه ایشو دا زموږ څومره دا اوس دی خو آبادیانې شروع شولې نکاسي سیستم هم دا سرکاري لښتې دی حالانکې سرکاري لښتې دی حالانکې خو بد زموږ د حکومت هم دا دغه دی زموږ ته AC صاحب ته لکه دا مطالبه ده DC صاحب ته هم دا مطالبه ده چې دې باندې اکشن والي یو خو وبا ده الریډي چې کوم دی اوبه ولاړې دي ډینګ هم ډېره زیاته ده حالانکې دې کې هم خوله اچول ډېره زیاته مسله ډېره زیاته ده سنګینه تاسو خپله چا له لاړې تاسو نو بهرحال دې کې خو چې کوم د مخکې اریګیشن دفتر ته هم تللي دي پټواري صاحب ته هم تللي دي هغوی ولې هر سره اخیستي دي هر څه چې کړي دي برابر دي خو بس شاپیران مدرمت نه دی کړی نو څه به وایې د خپل MPA والې سره خپل وزیره والې سره چا هم چې کمپین کړی دی نو MPA خو زموږ خپل MPA دی خو بس مونږ ورته بهرحال هغه ته مې سهار وټساپ هم کړی دی ورته میسیج هم ورته مونږ فارورډ کړی دی چې دې باندې اکشن والي ځکه چې دا ګاونډیان دي دوی له خو منډې ولګیو شکور خان دپاره وټ غواړو د فضل خان دپاره وټ غواړو لګیو خو چې بیا هغوی مونږ له دا کار نه کېدا لازمي خبره دوی مونږ ته ګوته رانیسي وي دا ستاسو کار دی زما خو نوم ایاز خان دی د دې نه مخکې د دې کلي ټرانسفارمر و 50 نو د دې کلي کورونه چې کوم اتیا کور و چې اتیا کور نو ټرانسفارمر به ډس کاوه نو شکور خان پسې دوی کسان لاړه دوه پلینکو چې پسې لاړې نو هغه چې کوم دی نو شکور خان اجره کې چې کوم بیا پټ چې تې راوول نو بارته نو بیا چې مونږ کوم دی نو چانده غونډه کې ټرانسفارمر مدان چې کوم دا 50 مدان له 100 کو ټیک ده بیا د دې لارې تیار پړنو راغلی او د دې ځای ته هغه لاړ چې کوم دی هغه تیار پړنډ دی نه بل ځای ته لاړ اوس د اوبرې دي دا خلک شکور خان دې ماته قسم وخوري دلته دې راشي چې دې بکسه کې د کوثرابد په دې بکسه په دې حلقه ته نه پاس شوی نو زمانه که نور ته نه صرف دا برېت وخروي بس چې څه وایي شکور خان دلته مال راولي د نورو پاټوه ته وټوئ او شکور خان به چې کم نس کمي 1.5 لوټ به د کوثرابد دا زمونږ له د اوبرې دا کورونه زنانه ته وګوره دا غریبانانو وکړي دا کورونه خیال دې گاډو ماډو کار کوي دا دغه کېناستې هم پکې ته نسوک نشي وی راولېږي ربندې سره پکې کېناستې څوک نشي څوک د ماشومان ته وګوره دا ځایونه ډوب دي کوي ماشوم پکې وایي بس خبره ختمه شوه لاړ درېیم تیندک ته چې خورې بیا هم دوکه کېږي بیا هم دوکه نه کي خان وي راته دلو وې بس داسې کار دی ما ته وګوره چې دا عوام چې کوم دي که نه دا په لږ څه دوکه کېږي بس دوی په چغو چغارو دوکه کېږي او نور دوی څه نه پېژني دا وټ موږ چاله ورکوو که مړخلی ورکوو شکور خان دی چې پای شي بس هلته ښه مزېدار ناستي بل چې څوک تباه کېږي او که څوک غر کېږي اوس دې کې د ډینګي خطر هم شته جي دا وګوره د ډینګي خطر هم د دې کې د اوبو شته او د زنانه د کورونه نشي راوتی ماشومان نشي راوتی دا اوبرې دي په حالت په خپله ویني دا راته ووایه چې یوازې خو شکور خان نه دی که نه تاسو ځکه د تحریک انصاف هم نور چېرته کارونه ولیدل والله که نه تغرسیمي صاحب چې راغلی دی درېیمه پیره شوه که څلورو نو کار یې کړی که نیشنل پارټۍ کم کارونه کړي والله که هغوی دوی زه ګمره کار هم کړی که هسپتال له لاړ شي که کالج لاړ شي که یونیورسټۍ له لاړ شي کار دی له ورشي دوی خو صرف چې کوم دی خیال لري ووټې صرف ورکړی دی عمران خان دی نور پېژنې چې دا خیال دی خو مکې ګاډۍ
تور پاتینګونه په دې گاډي خرڅول او دوی خلک یې سم لوته ولېږل خو تاسو خو هم ورکړی که نه نو لکه په خپل اوټو ستومانه بیت داسې پستومانه وي لکه خیال دی چې بیا دوی نه غټ وټ شو نه وړوکی شته دلته بیا راځي نه مکه دلته به د ژوندیان ته شکور او زمانه راشي او یا به شکور خان ورکړ دلته وټله راشي که ګرانو کتونکو هغه وګورئ پولیس والا دی اوس لار بنده ده نو په کومه راشي د راتګ لار چې کومه ده هغه نشته دی هلکه په مخ همخه ځای دی پټو کې دا اوس وګورئ جي نو په دې اوبو باندې په کومه راشي لکه ډېر دغه یو صورت حال دی ناصر نوم دی اول خو ستاسو ډېره مننه چې تاسو دلته کې راغلی ځکه چې موږ ډېر زیات تکلیف کیو دا ټول کورونه چې کوم دی په دې اوبو کې ډوب دي بغیر سیلابه بغیر بارانه نو زمونږ خپل مشرانو ته چې چاله موږ د اوټ ورکړی دوی ته دا خواست دی چې دا کورونه تاسو ګیر چاپېره وګورئ دا چې کوم دی ټول په دې کې چې کوم دی ګیر دی دا بیماری ر دې نه جوړېږي دې نه کورونه کینی دلته کوم وډونه کېناستل د خلکو پرشونه کېناستل نو مهرباني به دا زمونږ حق دی چې موږ راشي موږ له دې نکاسې بندوبست وکړي موږ چې کوم دی نور سم نه غواړو خو بس موږ چې کوم دی د دې مصیبت نه خلاص کړي په هفته کې 2-3 پیرې دا مسلې راځي او موږ چې کوم دی ګورو ته زمونږ د وسه کار نه دی نن سبا داسې وخت چې لکه سړی خپل ځان نشي ساتلی دلته به دا مالس وکړي دا زما د حکومت کار دی موږ ول اوټ ورکړی دی زمونږ په حق ته ارادي شو زمونږ د دې نکاسې دا ټول حساب کتاب دی برابر کړي نو یکدم دا څنګه دغه شو دی چې دا خو د 400 منځ دی کنه دا د 400 منځ دی جی دا مخکې چې کم دی په دې باندې کم پټیو دا ځای په ځای د ازمکه خرڅ شوې دا حساب کتاب ختم شو دلته کې چې کم دی اوس دا زمیدار د اوبر اپری دی اخوا چې کم دی هغه خپل کار دی چلی دی خو به چې کم دی کورونه چې کم دی لوکي دا ماشومان دی په دې کې ګرځي دا جی دا د لارې حل دی په دې کې بیماری شته نن سبا چې کم دی سیم د ډینګي مسله دونه چې کم دی په پریشانې کې دا د دې د لاسه موږ نورم پریشان یو ځکه بنیادونه هم ډوب دي کورونه هم باقي دا کینی موږ سره خو نور سلار نشته په دې حکومت تم سترګې دي چې دوی راشي زموږ د مسلې ختم مطمئن تی نو مطمئن بالی یو چې راشي زموږ کار وکړي دا خو دا مسله چې په دې 14 کاله کې تاسو مسلسل ووټ ورکړل لکه سر د موږ نشو چتول نو لکه سمولې په دې اوټونو کې خو موږ ټول عمر چې کم دی موږ خلک سپس د اوټونه ورکو خو بدل ته راشي مثال د غلار د ته کم دی تانه 1500 کیلومتره جوړ شي مونږ ویل ته حکومت کار وکړو حکومت ته کار زمو کی ماته مسله ده د جیب خونه کې د خپل په خونه کې دا خو زمونږ ټیکسونه دي زمونږ حق دی لکه دا خو د سرکار نه دا پیسې برازي دا فند به مو دا زمونږ حق ته مونږ لبه کوي یو پیرا بیا 2 پیرې بیا 3 پیرې تا کوثرآباد کې څه ترقی ولیدل دریم ځل موټ ورکړ یاره جی کوثرآباد کې خو مې ځکه سنې لیدلې چې مونږ خپل ترانسفارمر هم په خپل چندو په خپل پیسو ځان ته لګولې دا زمونږ د مرګري دلته دی د غیاس خان دا غریب دا یو ځای شو دا منډې تړلی وو چندیو کو ځان تم چې کم دی ځکه ګرمي وه وخت تېرېده بچي دي په کور کې زنانه دي مونږ خو به بارم روزي زنانه په کور کې څه کوي مونږ ځان ته ټرانسفارمر هم په خپلو چندو لګولی ګرانو کتونکو تاسو د دې رور خبرې واورئ دا د ایریګیشن د محکمې دومره لوی غفلت دی چې دلته کې دوی مالیه ټولوي دلته کې د اوبو ضیاع کېږي زمیندار وایي موږ ته اوبه نه رارسي دلته کې راشه کورونه په اوبو کې ډوب شو خو په دې ضلع کې د ایریګیشن محکمه وي نو خپل وجود دی وښیي دې خلکو له دې رورسي دا غریبانان خلک دي ځان خواری مزدورۍ کوي ما سره پکې داسې ډېر وروڼه دي دا بل اسلام آباد ته تلمه نو ما سره 2 وروڼه سهار وختي چې کوم دی پروټو له تلل روړي بیا دلته خرڅوي دوی په ګاډو باندې په سوزکو باندې په رشکو باندې ځان له په غریبۍ کې کمره 2 کمرې کور جوړ کو تاسو چې ولو دا کم بنیادونه کچه کړل که نه دوی به اوس په دې کور کې شکمن ژوند کوي ولې چې دا په شواروزونو دلته کې اوبه ولاړي نو لکه دومره احساس نشته او کېدای شي چې اوس خو سره ښه انتقام راولي خو انتقام نه تاسو سره دي څه حکومت خو څه کولی نشي د مچۍ دم هم ورسره نشته دی اورې نو خیران به شي خو زه دې قوم تاریان یم دې قوم ته زه د 21 په سلام کوم خو اوس هم پی نه شو که نه زه خو ورته ډېر برملا دا چغې وام ابله په پېښور کې یو جلسه را جوړه کړې په ډیران کې موږ د بدقسمتۍ نه په لومړي ځل جلسې له تللو 2 ورځ د هغې بیمار کړو په ډیران باندې ټول کارکنان او یا په هغه ډیران باندې ګڼېدل دا داسې قام دی په ډېر د پېښور ټول ډیران چې کوم دی نو دغه جلسې ځای ته راځي هغه چې کوم دی ناوار که په دې خلکو یې دغه که دغه ځای ډکو دا به بل له قبضه کوي د هغې دپاره یو جلسه را جوړه کړه چې خلک یې پې ټوپونه ووایي چې دا ځای مضبوط کړي هغه دوړې دومره تبۍ کړې ده کمه خبره به یې کومه خو ګرانو کتونکو دغه صورت حال دی ستاسو د وړاندې